سرسید احمد خان دا د یهودو ایجنټو کتابونو کې د ذکر راځي د سکول په کتابونو کې پاک سټڈی کې وغیرہ د کتابونو کې اردو کې د سرسید احمد خان هغه ذکر راځي به کې ډېر سرسید احمد خان چې دا د یهودو کسو د مومنانو لدا سے کار کو چې کله دیوبند جوړ شو یا داغه غټه مدرسه جوړه شو انډیا کې سرسید احمد خان دا سے کارو کو مومنانو مسلمانانو علماء سره مشوره وکړه چې دا انګريزان هو مونږه اسی نشو ناکام کوله سو پورې چې مونږ د دوی دا جبنه داس دا کړي او د دوی دا کار په دی باندې مونږ پوه شوی نه وینو دا دی کار مونږ نشو ناکام کوله نو دیوبند په مقابله کې چې د علماء سره مشوره کړي او دا غوی په صلاح باندې دا غي سره خواته سکول جوړ کی دي شي تاسو ویلي د اردو په کتابونو کې یا پاک سټډي وغیرہ کې هغه کې کار ددا سکو چې مومنانو له سترګې تورول علماء ولا او کار يهودو لګو دا هغه کار دومره رنگ راوړی دی و زمانہ کې چې ټول خلک د دې قائل دي چې جمعات او مدرسې ته خلک لګو سکول ته ډیر دي سکول دا نه وای چې غلط سیز دی سکول خسیز دی خو د قرآن مقابله کې نه کله سرسید احمد خان په ګیره باندې ته دوکا کېږي چې هغه خو یو غټ عالم او د ګیره پرېښې وه نو ګوله خفه کېږه مو سرسید احمد خان چې ګیره پرېښې ده څه د وجې پرېښې د هغه په مارای کې غری او غری دې ځای کې غری راوتی په مارای کې هغه به ډېر بد ښکارېدو د هغې بدو ښکاره کېدو د وجې نه هغه څه وکړه ګیره پرېښوده سرسید احمد خان خپل یو تفسیر لیکلی دی د قرآن کریم تفسیر لیکلی دی لیکن د قرآن کریم په تفسیر کې چې هغه څه لیکلی دي نو هغه د ویلو لایق نه دي ځکه هغه متاثر او د انګریز او د یهودو نه انګریز او یهودو هغوی ریسرچ په یو څیز باندې وکړي او هغه ورته معلوم نشي د هغې منکر شي سرسید احمد خان وی هغه د ملائکو منکر دی ملائک نه مني خپل ځای باندې بدای وضاحت راځي ځای په ځای چې کم ځای کې لیکلي دي او کم ځای آیات تلان دي تفسیر کې کم ځای لیکلي هغه د ملائکو منکر دی چې دا ملائک نشته دی د جناتو منکر دی هغه د سلیمان علیه السلام په واقعا کې وراشي هلته هغه وی چې سلیمان علیه السلام کله حکم وکړو اډر یې وکړو چې پیرې لاړ او د بلقیس تاخې راوړو د بلقیس تاخې راوړو نو دا پیرې نه وي دا دروغ دي د قرآن آیاتونو ته دروغ نسبت کوي وی دا یو ځنګلي غټ سړی و چې د څلوېښتو پهلوانانو زور و پکې وی دا هغې پهلوان راوړی وي دا پیري نه دی راوړی ځکه هغه پیرې مني نه پیرې څه نه کوي مني نه ځکه ریسرچ چې دی پیرې نه رالي هغه د انګریز نه متاثر و نو دا کسې یهود په مومنانو مسلمانانو کې کار کوي د سرسید احمد خان پوره وضاحت او پوره ډیټیل به په خپل ځای راځي نو دې خلکو څه کار کو یهودو مومنان د قرآن او د اسلام نه او د ایمان نه لرې کول وسم دا د یهودو کار دی د هغې سازش دی چې په کومه طریقه باندې به تا د قرآن نه لرې کوي په کومه طریقه باندې به تا د جماعت نه لرې کوي په کومه طریقه باندې به تا د مدرسې نه لرې کوي د ایمان نه به دې لرې کوي د اسلام نه به دې لرې کوي دا د یهودو ځان له جدا جدا طریقې دي په هغې طریقو باندې به تا څه کوي لرې کوي د قرآن نه